خندا ته وایي چې فضل الرحمن یو لوی شمولیت کېږي په پی کې 5 کې پس څه نظر ورته ګورئ دغه حوالې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو له تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ مقرره کړه او ان شاء الله تعالی تاسو کته شي چې نونو زموږ په پاکستان مسلم لیگ نون کې دا ته پی کې 5 د پاره یو ډېر غټه کامیابی ده ان شاء الله تعالی. او تاسو کدا یوازې نونو تاسو انجینیر صاحب خبرې تاسو واورې دي چې دا په پاکستان کې زی په زی باندې کې هغه ته پی ټی آی کسان یا هغه ته هر پارټي واحد یو لیډرشپ ته پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه ته جوخ تر جوخ خلک روان دي ځکه چې دا کوم ګرانی ده او کوم حالات دي کوم وادي چې هغه د خلکو سره کړو هغه بالکل ناکام شو. او ان شاء الله تعالی پاکستان مسلم لیگ نون با مخ په وړاندې زی ته یوازې نونو سره سینکړو ساتي ان شاء الله تعالی کې روان دي. زموږ ته امنکوټ فیض آباد سابقه نائب ناظم ضیاء الله خان بختی انور ټیکدار مال دې نمونه ذکر چا نمونه وانه لم بیا په خفګانی بکې نو ان شاء الله تاسو به کته شي او تدین علاوه موږ په پی کې 5 کې ما ارشاد خان خادم شاه موږ د مرګرو ته سټي د مرګرو ښه کوشش شروع کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د به تاسو ډیر زر وګورئ چې ډیسټریکټ ممبران تحصیل ممبران डी यू सी وی سی کې کم ناظمان چو ان شاء الله هغه مونږه انجینیر سره ګفت ورکو او ان شاء الله هغه اعلانات په ډیر تر کیږي مننه جی. څه غړي د پارټي د وخت سره په خپل ډیره مشکل سره بیا هم خلک په پېښور کې ام ان ای چې د سیټینګ دا وخت پارټي را په حکومت کې دا غینه راغې په دې تاسو په پارټي باندې اعتماد کو په انجینیر سره باندې اعتماد کو وجه سره د خلک ولې دې سره روان نه تاسو حکومت ته الریډي په تاسو باندې کیسونه روان دي پارټي په خپل په مشکل کې تاسو کته شي چې تاسو د ام ان ای خبر ورکړه چې یار د تحریک انصاف یو اهم شخصیت هغه پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کو نو یوازې دا نه دی چې هغه د خپل ام ان ایګانو سره ام پی ایګانو سره چې کوم وعده کړی نو هغه هغه نشاته شو نو هغه په عوام له سره ریلیف ورکي هغه په عوام صدقه وکي نو چې هغه په خپل پارټي کې وران دي نو تاسو ما خو درته وي چې اول ورسته یو ام ان ای هغه اډیو هو لیک شوی دا او هغه هم باقاعده زموږ انجینیر صاحب هغه سره هم رابطه کې دی ان شاء الله تعالی هغه به هم یو ګډ نیوز دی هغه به تاسو ته ان شاء الله ډیر زر هغه به هم پاکستان مسلم لیگ نون کې شاملېږي.